نن سبا چې دا بدامنۍ جوړې دي په دې کې یوه وجه دا ده چې موږ کې تحمل ختم دی، برداشت ختم دی. معمولی ارنډ یو سړی ووخي بل سړی ورته څه ارنډ ووخي مڼه وایي غرغره دې راغستی دی. یو ګاونډي اوبه واچوي د خپل کور مخې ته، بل ګاونډي هغه ته وایي دا دې څه چل شروع کړی، ولې برداشت نشته که نه؟ عفو معافي نشته. په کور کې یو غلطي د چا نه وشي موږ کې برداشت نه، ډایرکټ ګریوان ته لاس ورچو، په لارو کې ګریوان ته لاس ورچو، ولې برداشت ختم شو. نو دا څومره بدامنۍ چې په دنیا کې په دې وخت کې پیدا شوي په هغې کې یو وجه دا ده چې عدم برداشت او عدم عفو، چاته بخنه موږ نه کوو، بلکل خپل بچي ته موږ بخنه نه کوو. نو دې لپاره کوشش وکړو د تحمل او د عفو معامله د خلکو سره وساتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس الشدید بالسرعه، پهلوان هغه سړی نه دی چې یو سړی راونیسي او راوي پرځي او ښه مضبوط وي، دا پهلوان نه دی. انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، پهلوان هغه سړی دی د غصې په وخت کې خپل غصه اوسکي، د غصې په وخت کې ځان کې برداشت پیدا کی، د خپل غصه اوسکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سړی چې کوم دی پهلوان سړی دی او دا سړی مضبوط سړی دی. بل ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله رفیق، الله نرم مزاج دی. ان الله رفیق، الله پاک نرم مزاج دی. يحب الرفق، الله پاک نرمی خوښي. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، الله چې په نرمۍ باندې څه ورکوي په سختۍ باندې نه ورکوي. کم اجر او کم صله چې الله په نرمۍ کولو باندې ورکوي هغه په سختۍ باندې بالکل نه ورکوي. وما لا يعطي على سواهما، او د دین علاوه د نرمۍ نه علاوه نور نیکی الله پاک ډیر په آسان نه ورکوي. اصل شی نرمی ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله خپل نرم مزاج دی، نرمي وکړه، دومره سختی مه کوه چې انسان ستانه بیا نفرت کوي او انسان تا سره ملاویږي نه او انسان چې کوم دی تا ته بیا ګوري نه. اوس دا نرمي دا موږ وګورو په رسول الله مبارک کې وو او که نه وو، دا په صحابو کې عفو څومره معامله وه، په تابعینو کې څومره عفو وه، څومره برداشت و، څومره صبر و، دا په تابعینو به څومره کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی داغي ولور و زینب رضی الله تعالی عنها، د مشر لور و د خاونو ابو العاص ابن ربیعه مسلمان نو، په جنگ بدر کې د خاون اونې ولې شو. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کو چې تلار شه زما لور زینب پرې د چغم هجرت کی مدینه منوره ته راشي، هغه په مکه کې. ابو العاص چې کله لاړو د نبی رسول الله لور ته ویلو وای ته لاړ شه هجرت وکړه. هغه چې کله هجرت کولو په لاره کې حبار ابن اسود رضی الله تعالی عنه دا هغه وخت مسلمان نو، دی په تیر باندې په ډبو کو او په تیر باندې د زینب رضی الله تعالی عنها اوخ ولګیدو. هغه چې کله را پریوته د په خېټه باندې حمل زایش او نور زخمونه مرته ورسېد را پریوته. او تاریخ کتابونه لیکي د دې زخم د وجه نه بیا دا وروسته وفات شو، د دې زخم او تکلیف دا ورته یو تکلیف پاتې شوی و. څومره سخت ظلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور سره وکړه. حبار ابن اسود وای جنگ حنینو حبار ابن اسود راغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وړاندې شو، وای ټول صحابه توري راويستلې چې دغه موږ سر کټ کولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور ته ډېر غټ تکلیف رسولې ده. اوس نبی علیہ السلام څومره د عفو معامله کوي. نبی علیہ السلام صحابه ته نه دا راغلو اے د الله رسوله زروم او فارس والا تطلما چې زمال ته پناه والما، خو ما چې کله واورېده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې د عفو او د صله رحمۍ او د درگذر او د تحمل ډیر غټ صفت پروت دی، وای زه ځکه تا ته راغلم او زه خپل په غلطۍ باندې معافي غواړم، ما معاف کړه لا اله الا الله محمد رسول الله. نبی علیہ السلام ورته فرمایل وای د اسلام وروړو سره ما سره چې ذکر دا ټول درته معاف. زمونږ استاد لور سره چا داسې وکړه موږ به معاف کړو.
دا د قرآنی تعلیماتو چې اول عمل به رسول الله مبارک کولو. الله پاک فرمایي چې نرمي وکړي، نبی علیہ السلام داغي عملی جامه پیش کړي. وحشی رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ رونیولو، پټ ورته ناستو، بدر د تیر گزارونه په وکړه چې کله را لړ شو په سینه ورته برچې کې غسل سینه ورته وشله ولا اډو کې ورته کټ را کټ ک هند راغله هغه ورته چې کوم دی کلیجی وخوړله او دور ته سینه وشله ولا دی وحشي رضی الله تعالی عنه هغه ټیم کې مسلمان نه و. خو چې کله نبی رسول الله والسلام ته راغلو او ایمان وروړو، نبی رسول الله والسلام د خپل د تر هغه دومره لوی ظلم چې کړی ورسره هغه ورته معاف کوی. د اسلام د وجنه تا ته دا هر څه معاف دي، خو یو کار به کې وحشي رضی الله تعالی عنه وای زما مخې ته به نه کینی، ولې ما ته زما تره یادېږي، زما شاته کینا چې کله ما نه تعلیمات اورې زما شاته کینا. دا د نبی رسول الله والسلام د عفو او د تحمل معامله وه. موتا په معمولی خبرو باندې دومره غټې غټې مسلې ګورو چې د هغې سوچ به نیستا. کوروالا په کور کې یو معمولی خبره وکړي زموږ ښځه یا بچي، موتا یو لوی غوبل جوړ کړو، ټوله علاقه په ځان باندې خبر کړو، ولې موږ کې د تحمل او د برداشت ماده ختمه شوې ده. طائف ته نبی صلی الله علیه وسلم لاړو د دعوت دپاره، خلکو به د کاڼو باران وکړ، ماشومان یې ورپسې که رسول الله مبارک پسې په کاڼو باندې ویشتل چالو شو، پړې مبارکې د وینو ډکې شوې، غاښونه شهیدان شو. عتبه او شیبه د نبی رسول الله لوی دشمنانو، هغوی په ترس راغی، خپل غلام ولېږلو و دې پلان کې زمونږ دا یو پټی دی په دې کې نبی رسول الله کېنوه، دا خو ډېر زخمي شو، د دشمنانو پې ترس راغو، دومره وران وان لګېدلی و. وایي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام کېناستو، جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام راغی، وایي د الله رسوله د دې غرونو فرشته راغلی په تا باندې سلام وایي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وعلیکم السلام. وایي د الله رسوله د غرونو فرشته وایي چې ته موږ ته حکم وکړه، موږ به دا ټول خلک چې په طایف کې دا مسجد کې کوم خلک پراته دي دا به راسي چخړي کړو. نبی علیه الصلاة والسلام د عفو معامله کوي، د نرمۍ معامله کوي، ولې چې الله نرم مزاج دی، الله نرمي خوښي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې نه یا الله دوی باندې اسم مکوه، کېدای شي دوی په نسل کې الله پاک داسې خلک پیدا کړي چې یو الله مني او د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان